حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمت الله علیه هغه تشاوی اخلاص ستوي مخلص به مونږ چاته وایو چې د دې کس په عمل کې اخلاص دا مخلص بنده دی. مخلص څه دی؟ اخلاص څه شی دی؟ دا به څنګه مونږ پیژنو؟ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمت الله علیه هغه ته فرمایي چې یو سړی ګډې سړی چیلې سړی په ځنګل کې د بل څوک نشته او دغه دوران کې د مونځ وخت شي او دی اودس برابر کی او په مونځ باندې ودرېږي په هغه صحرا کې په هغه ځنګل کې څوک هم نشته صرف دغه ګډې چیلې سړیږي او بس دی او دی دغه وخت کې په مونځ باندې ودرېږي د ده به دا خیال راشي چې دا چیلې دې ما وویني چې دی مونځ کوي دا ګډې دې ما ته وګوري چې دی مونځ کوي دی به دا خپل مونځ دې ګډو چیلو ته ښکاره کړي نو هغه کس ورته وایي چې نه دا خیال خو د چا نه پیدا کېږي ګډو چیلو ته خو سوزان ښه نه ښکاره کوي دا خواهش خو د چا نه پیدا کېږي چې په دې مونځ دې ما دا ګډې وویني او دا چیلې مې دې پې وویني نو هغه مبارک ورته وفرمیل چې دغه ته اخلاص ویل کېږي چې ته چا نه دا تمه ونه کړې چې زما دا نیک عمل دې ته خلک ښه عمل ووایي او د خلکو په نظر کې زه ښه ثابت شم او خلک زما د دې کار تایید وکړي او هغوی ما ته ښه ووایي نو بس دا به ښي نه اخلاص دغه ته وایي چې هغې کې صرف د الله تعالی رضا مقصود او د الله تعالی د رضا دپاره چې لږ عمل هم وشي نو هغه خدای پاک په ډېر څه باندې قبلوي. دا هارون